یو طرف ته منافق دی او بل طرف ته يهوديان. سماعون للكذب اوریدون کی دی دروغ لرا. د قرآن ترجمه پښتو اردو کې دواړو کې د سورت مائده 41 نمبر آیات نوالی تر 43 نمبر آیات پورې لیکن کې او شیر کې د الله د رضا د پره کومنټ کې ماشاءالله یا سب مشوره خوراک ہے سو کومنټ را لیگی نه پکې دل رولېګا ماشاءالله رولېګا ضروری لایک کا او مخه ته ویډیو اخیره پورې ګوره اوره د خپل مشرانو دروغ اوري خوستا رښتیا نه اوري. نن په دې درس کې الله پاک مونږ ته داسې یو خبره کړې ده کنه چې تاسو په ژوند کې داسې نه اورېدلې دا اخیره پورې واورئ دا ډیره لازمي ده علماو د پاره هم دا لازمي ده او چې څوک عالمان نه وي هغو د پاره هم لازمي ده چې دا واوري دا پوره اخیره پورې واوري. تورات کې یو څه لیکل دي الفاظ یو شان دي او دی بل شان دي تعبیر کوي. ګوره دا اوس اخیره پورې دا ترجمه واورئ دا کې ډېره زبردست خبره کړله نبی علیه السلام ته الله پاک وایي دی هسې ها کوي دی خپله ستا په خبره عمل نه کوي او ګوره دا حقیقت دی اوس هم داسې خلک شته دی دا ترجمه اخیره پورې لازمي واورئ او نورو خلکو ته شیر کوي چې ټولو مسلمانانو ته پته ولګي چې یهود او نصارا څه کوي او د دې مقصد څه دی. چاله چې اراده وکي الله چې دې گمراه کوم دې شرموم ذلیل کوم فلن تملکا نو هیڅ چری پیغمبرات واک نه لري اختیار نه لري له دلرا من الله طرف د الله نه شیئا نسشي که الله یو سړی ذلیل کوي شرمنده کوي رسوا کوي گمراه کوي نو هیڅوک ولا هدایت نشي ورکول. دا ویډیو کې نن ډېر غټ عبرت دی او په منځ کې او په اخره کې داسې خبره کړې ده که نه دا ویډیو ضرور شیر کړئ خلکو ته چې هر مسلمان ته د قرآن د ترجمې پته ولګي او زمونږ د فیسبوک او د یوټیوب د دواړو لینک او پیج چې دی نه دی نوم یو شانته دی یعنی قرآني معلومات یعنی @ په ولیکئ او قرآني معلومات ولیکئ نه زمونږ پیج به راشي زمونږ یوټیوب چینل به راشي یعنی قرآني معلومات کې به قیوں غټ ولیکئ @ پولی کې بیا به کیوں غټ لګي او شین داسې شین کلر قرآن به په شین کلر قرآن به اوس وګوره بره پکې مولانا مفتی سید شاه صاحب واتساپ نمبر دی او کته زمونږ واتساپ نمبر دی علماو سره خپل مال خپل جان په علماو خرچه کوي علما په دنیا کې د ټول نه الله پاک ته نږدې او محبوب خلق دی او چې د دو سره زمونږ محبت دی زمونږ په مال او په جان کې برکت او الله پاک په زمونږ دا دنیا هم ښایسته کړي او آخري به هم ښایسته کړي که د علماو سره کېنئ نه الله پاک په حفاظت کوي چې د علماو نه لرې ګرځئ که نه دقه صدیقې به خورئ او دا ویډیو اخیره پورې وګورئ واورئ وګوره چې دا څنګه چل دی صحیح ده که نه او لایک یې کړه اوس یې لایک کړه شیر یې کړه اوس یې لایک کړه بیا به دیر شي او اخیره پورې دا ترجمه د تورات او د قرآن خبره یوه ده ثم یتولون بیا دی مخ ګرځئ مخړئ من بعد ذلک رستو د دینا وما اولئک بمؤمنین او ندی دی منون کی استا فیصله لرا تو خو قرآن بیانای د قرآن فیصله بیانای چې سزای رجم دی سنگسار پکانو وشتل دی او دغه خبره تورات کې هم بیان شوی ده. اوس د دې ځای نه د قرآن 10 ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې و شروع شوه اخیره پورې واورئ. یو طرف ته منافق دی او بل طرف ته يهوديان. سماعون للكذب اوریدون کی دی دروغ لرا د خپل مشرانو دروغ اوري خوستا رښتیا نه اوري. سماعون للكذب غوږ ایږدون کی دی اوریدون کی دی دروغ لرا یا سماعون للكذب اوری تا باندې دروغ اړي سماعون للكذب اوریدون کی دی دروغ لرا سماعون لقوم آخرین جاسوسی کئی قوم بل لرا لم یأتوکا چن دی راغلی تا سخا سماعون وقسارنا کئی وگگ دی یعنی جاسوسی کئی پیغمبر استا مجلس کی ناستی استا خبری اوری او بیا اغیارو ترسی سماعون للکذب
غوږ اگدی دروغ تا سماعون لقوم آخرین جاسوسی کی د قوم بل لم یأتوکا چن دی راغلی تا تا یحرفون الکلمه من بعد مواضعه اڑی الفاظ لرا رستو د معنی داغینا تورات کی یو سے لکل لی الفاظ یو شانت دی او دی بل شانت تعبیر کی محرفین دی تحریف کی کلا الفاظ بدلی او کلا معنی بدلی یقولون ویدی ان اوتیتم قدر کلیشو تاسو تا هذا دغ خبر فخذوه نوائخلی وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ او قدر نکړې دغه خبر دغه عمل فاحذروه نزان تساتئ کله بچی يهوديانو دا منافقان د پیغمبر علی السلام مجلس ته را لېګل یا دی څخه تورات موجودو او هغه کې د زنا سزا سنگسار لیکلي موجود و خود دې مشرانو با کار دا کو چې کله به یو مالدار راغې نو پاغټی کې به ګوته کې خوا او خبر به یو شانتی لیکوا او دی به بل شانتی بیان کړه مالدار سړی نه به رشوت واغس پیسې به واغستی او د زنا سزا به بیانوله تورات کې چې وای سزا دادا چې د مخ توریږي یا بده یو سو دوری والے کیږي او چې کله به غریب سړی دا کارو کو نو هغه به سنگسارو پکانو به وشته سزا کې به فرق کو نو دی بدا ویل کداغه پیغمبر د مسلمانانو مشر دغه سی فیصله کې نو بیا خو ټیک ته وای خلای وای منای او کدا سی خبر نه نو بیا ځان ساتي یقولون ویدی ان اوتیتم هذا کچرت درکړې شو تاسو ته دغه خبر دغه مسله فخذوه نوایخلی وان لم تؤتوه او قدر نکړې شو دغه شانتی فاعذروا نزان تی ساتي ومن يرد الله فتنته چالچ اراده ساتي الله د شرمولو د فتنته اے ازلاله چالچ اراده کی الله چې دې گمراه کوم دې شرموم ذلیل کوم فلن تملکا نو هچری پیغمبرات واغ نه لري اختیار نه لري له دلرا من الله طرف د الله نا شیئا نسشی ک الله یو سړی ذلیل کوي شرمنده کوي رسوا کوي گمراه کوي نو هیڅوک ولا هدایت نشي ورکول اولئک الذین دهغ کسان دی لم یرید الله چې نغواړي الله ای یطهر قلوبهم چې پاکی زړونه د دې یو تور شړای دا تک تورا کډیر سپینه چکای را واخلې د صابون د مکھنو جوړی خداغه تور شړای به تور باد هدا سپینیږي نه اولئک الذین دهغ کسان دی لم یرید الله چې اراده نه کړی دا الله نغواړي الله چې پاکی زړونه د دې لهم فی الدنیا خزي دی لرا دنیا کې شرمندگی دا رسوائی ولهم فی الاخرة عذاب عظیم سماعون للکذب غوږ دی دروغ تا اکالون خورون کی دی للسحت حرام لرا فإن جاؤوکا کچر تراشی تاسخا پیغمبرا فحکم بینهم نفیصلوک بمین ددی کی او اعرض عنهم یا مختی نواړوا وان تعرض عنهم کچرت مختی نواړیت فلن يضروك شيئا نو هچری ضرر نشي رسول تا وان حکمتا کفیصلو کت فحکم بینهم نو فیصلو ک پمن ددی کی بالقسط په قران سرا بالقسط په انصاف سرا ان الله يحب المقسطين یقینا الله دوست ساتي انصاف کوونکو لرا وكيف يحكمونك سرنگي فیصله بو منی استا پیغمبره
وعندهم التورات او دی سخشت دے تورات فیها حکم الله بدغه تورات کې فیصله د الله دا د تورات او د قران خبره یو ده ثم يتولون بیادی مخغرزی مخړی من بعد ذلك رسل ددینا وما اولئک بمؤمنین او ندی دی منون کی استا فیصله لرا تو خو قران بیانای د قران فیصله بیانای چې سزای رجم دې ਸੰسار پکانو وشتل دي او دغه خبره تورات کې هم بیان شوی ده خوستا خواته کسان را لګلی دي چې لاړ شي معلوماتو کوي چې دې څنګه خبره کوي څنګه فیصله کوي که زمنګ د فیصله مطابق خبره کوي نو وای منای غنی مې لکه کې شعر کې د الله د رضا د پاره زمونږ هر یو ویډیو د قران درس د قران ترجمه د علما بیان او د الله او د الله د رسول د خوشاله د رضامندۍ خبرې او زمونږ یوټیوب چینل او فیسبوک دواړه لینک یو شانته دي نوم یو شانته دي یعنی قرآنی معلومات @ پولی کې او قرآنی معلومات پولی کې یعنی کیوں بغټو لیکه او قرآنی معلومات پولی کې نو کو فیسبوک کې لیکه نو فیسبوک په زمونږ پیج براشي او کو په یوټیوب کې لیکه نو یوټیوب په چینل راشي سره کنه او دا شیر کې لایک کې تاکي ټول مسلمانانو ته زمونږ قرآن دا ترجمه او دا بیان او دا دین خبرې ورسي صحیح کنه څوک چې قرآن یو آیات ترجمه صرف ووري عمل پیو کی یو نه کی الله پاک وتا د 10 رکعاتو نفلونو زیات اجر ورکي او مونږ او تاسو ته په لایک او په شیر باندې جنت راکې الله پاک سوره خلق پدا ګوري او ما ته اجر او ثواب ملوي کله چا یو 15 منټه د غانو د ډګړېدو د ویډیو نه بچینه خبره ده